په 400 کې عام ولس په شمول پښتانه سیاستوال هم د بجلی لوډ شیډینګ اندېښمن کړي دي او وایي چې په ښاریو کې لسونه 1200 په کلیوالو سیمو کې د 1300 شلو غنټو پورې د لوډ شیډینګ لړۍ روانه ده چې د خلکو ژوندونه ګران کړي دي. د بجلی په لوډ شیډینګ ملت پاله ګوند د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې دا د وړ عمل نه دی ځکه چې حکومت قام سره وعده کړې وه چې دوی به په اختر او نورو ورځو کې د لوډ شیډینګ په دورانیه کې کمې راولي خو هغه وعدې سرته ونه رسېدې د څه له وجې چې دوی اندېښمن دي. په دې ورځ باندې زه ټولو ملګرو ته مشرانو کشرانو خویندو میندو ته د اختر مبارکي ورکوم. دا د قربانۍ اختر دی او قرباني مونږ ټوله په حوصلې سره خلکو وکړه. ورسره په دې اختر کې د خلکو ډېرې پریشانۍ دي. داسې پریشانۍ دي چې د هغې ما سره الفاظ نشته چې څنګه د هغې تشریح وکړم ځکه چې یو طرف ته خو ګراني په خپل ځای باندې داسې اوس مسله داسې چې یو مسله راځي نه سړي نه بله زړه ایري ګراني ده. اوس په دې څو ورځو د لوډ شیډینګ دا یو میاشت راځي چې کوم د لوډ شیډینګ سلسله روانه ده دی خو خلک تباه برباد کړي. د دې خلک خو مونږ ته هغه کوي چې شابه زر کې او دا داسې حال دی چې زه نه پوهېږم چې دا څه دوی کوي. په دې ځای خو د اختر هم نه یې معاف کړی نو زما په خیال اوس دا صورتحال دی نو به دې صرف په خبرو باندې نه کېږي. دا به عملي اقدامات اخیستل غواړي نو بیا به چېرته د خلک چې دي دوی به راویښ شي. د ملک یو طرف ته د خلک د IMF خبره کوي د ګرانۍ خبره کوي د بېروزګارۍ خبره کوي خو هلته دا کم از کم دا بجلي او دا خو ټیک کې کنه ګیس هم نشته. په دې ګرمیانو کې هم ګیس ډېر پریشاني ده او دا زمونږ نه کم از کم دا برداشت کېږي نه. دا خلک چې کم وینو او هغوی ما ته پته فریاد راته غریبانان نه کې خو مونږ ته پته چې د هغوی زړه کې څه خبره ده. دا په داسې حال کې چې دا مخال په مرکز کې د PDM حکومت دی چې قومي وطن پارټي هم د هغې برخه ده خو ولس وایي چې باید آفتاب احمد خان شیرپو دی په ذاتي حیثیت وزیر اعظم شهباز شریف سره دا مسله راپورته کړي او د 400 ولس ته دی ریلیف ورکړي. آفتاب خان شیرپو دلبر نیوز 400